د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور بی بی وی ما اولیدل چې زمانه یو رڼا راووتله او پړک رڼا وکړه او د قیصر او د کسرا ماڼۍ پکې ښکاره شولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت پر ورځ باندې د ایران آتشکده چې پاغي کې زر کاله کې اور مړ شوی نو چې هغوی به د اور عبادت کو زر کاله پاغي کې یو منټ نو راغلی چې پاغي کې اور مړ شوی وي خو د نبی علیہ السلام د ولادت پر ورځ د ایران په آتشکده کې اور مړ شو د هغوی مذهبي اوبه وي ساوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت سره په ساوه اوبو کې تبدیلی رااله ساوتوها د هغوی ساوه اوبه چې وي نو هغه بدرنګه شوي هغه مذهبي اوبه وي د هغوی لکه گنګا د هندوانو هغه بدرنګه شوي د کسرا سوارلس مناري هغه وړقېدلی او هغې جړقو کو او عالمانو د هغې د مذهب دا وویل چې په دنیا کې یو انقلاب د راتلو دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدایش هغه د انقلابو چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راله په دنیا کې انقلاب راغی شیاطینو جناتو هغوی دا خبره وکړه وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا هغوی د انقلاب نه معلومه کړه انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا فملئت حرسا شديدا وشهبا منگ با برتلو که ناستلو با او منگ با پٹ پٹونے کو خبری با منگاو ریدلے خوست چی منگزو نو ڈیرا مستقلا سیکیورٹی لگی دلے دا نپویگو اشرن ارید بمن فی الارض چې د کم نظام د حفاظت بندوبست شوی دی چې هغه دومره محفوظې طریقې سره راځي نو دا به چې دا خلک ومني نو د دوی دپاره به د خیر ذریعه شي او کوي نه مني نو د تباهۍ ذریعه به شي اوس دا خلک مني او که نه مني خو یو عجیب انقلاب دی دنیا ته راغی جناتو اوازونه وکړل غایبانه اوازونه شروع شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا مسلمان شوی نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیت الله شریف کې منځ کوي عمر مجبور شوی دی چرته کور ته چې راغی نو د کور وارې بندو نو راغی بیت الله ته د مجبورتیا د وجې نه بیت الله کې شپه کوله کله کله سړي ته کور ور بند شي نو جومات ته به راځي نه نو عمر رضی الله تعالیٰ عنہ هغه هم جومات ته راغی جومات کې شپه کوله چې ګوري جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې مزل راغلی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په منځ کې سورۃ الحق تلاوت کوي او دې آیتونو لراغي چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه او عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه لستون کې او تعلیم یافته په مکی والو کې عمر رضی الله تعالی عنہ د آیاتونو ته سوچ کو چې دا په کوم انداز باندې دي یو جمله لګا لنډا ور پسې لګا وګدا ور پسې دا غینه وګدا د علم بلاغت په لحاظ سره په دې کې ډېرې زیات نکتې وي عمر رضی الله تعالی عنہ دې ته سوچ کو زړه کې رالل چې ښه شاعر دی خې کړی اړی خشاعر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د زړه ته دا رالل نو نبی علیہ السلام دی له ورسېدو وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر دا خو ګورې شاعرانه کلام نه دی د عمر زړه کې رالل چې زما د زړه په خبره باندې پوه شو یره دا ترویتی دی دا نجومی دی او دا کاهن دی ځکه د خلکو خیال دا دی چېره نجومیان د زړه په حالاتو باندې پوهیږي د زړه په حالاتو پوهیږي
عمر رضی الله تعالی عنہ زړه کې رالل چې دا کاهن دی نبی علیہ السلام ورپسې آیات وما هو بقول کاهن قلیلا ما تذکرون عمر حیران شو خامخا به زړه کې راغلی چې نه قول د شاعر دی او نه قول د کاهن دی نو داسې شی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنزیل من رب العالمین د الله تعالی د طرفنا یو تربیتی پروګرام دی د رب د طرفنا یو تربیتی پروګرام دی د مؤدب د عالم د طرفنا یو تادیبی پروګرام دی د الله تعالی چې رب العالمین دی نو د دې کائنات د چلولو د پاره رب تربیت ته کنه چلول لویول انتظام برابرول د رب تعریف کی چې قرآن کې وګورئ نو راغلی وي ومن یدبر الامر دا پکې راغلی قرآن کریم ګوره نو قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ومن یخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسيقولون الله فذلكم الله ربكم ومن يدبر الامر دا انتظام سوق چلئی د دې انتظام چلون کې ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ثم في 6 ايام ثم استوى على العرش ومن يدبر الامر ويدبر الامر ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون نو در رب په معنا کې تربیت انتظام چلولی د دې کائنات چلونکې د دې کائنات برابرونکې اغا الله تربیت تنزيل من رب العالمین عمر روغون روان شو چې مړه بس پریدا وای اولنې تخم چې د عمر رضی الله تعالی عنہ په زړه کې د ایمان کرلې شو او د عمر په ذهن کې انقلاب دراتلو هغه د دې آیاتونو نو خو عمر روان شو غایبانه आवाज شو یو هاتفی आवाज شو د جناتو د طرفنا یو هاتفی आवाज شو یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله اے بہادر سڑیا اے مضبوط سڑیا دا کم سڑے چی منسکی د سرا چی کم پروگرام نے نو دا گورے دا پروگرام دا کامیابای دے او دا سړی چې دی نو دې سو ګول مول خبرې نه کوي رجل فصیح پاک صاف وینا کوونکی دی صفا وینا کوونکی دی فصاحت د عالمان وی صفا خبرو ته ویل کېږي کنه المنطق الفصیح المورب واما فی الضمیر د شی وته وی پاک او صاف خبرو ته ویل کېږي واتنا الحکمت وفصل الخطاب پیغمبرانو هم غوسه خبرې کولې پاک به ویلی شین غون به نکو نو رجل فصیح یو سړی دی پاک خبره کوونکی دی هغه پاک اعلان کوم دی یقول لا اله الا الله هغه د زړه دری بدلی په زړه کې انقلاب راولي یقول لا اله الا الله خو عمر رضی الله تعالی عنہ روان شو وخت تیریدو عمر یو حد تو رسید ډیر سخت عمر په دشمنای د اسلام کې انتهایی سختو عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان دي یو سړی دی ابو حیثم ام حیثم دواړه روان دي او حبشی ته هجرت کوي مسلمانان دي ابو حیثم عمر په لار کې ولید عمر رضی الله تعالی عنہ وته یې سکه او توی زکه کوما ستا ملک کور او اکلی عالمي پریک دی زم چې د ځان لځای ګورم چې د الله عبادت پکې وکم عمر وی ښا ستا غونته سړی خو څوک وباسي نه خو اسی لږه غونته کې د همدردۍ خبره زړه کې څه شوه
دی لاړ ښځې ته وایي وی داسې عمر خبره وکړه هغه ورته وایي ښه ستا څه خیال دی چې عمر به ایمان راوړي لکه ستا دا تمه ده چې عمر به ایمان راوړي هغه ورته وایي هسې تمه مې ترې پیدا شوه نو تمه مې ترې څه شوه پیدا شوه هغه ورته وایي دا واوره ښځه ورته وایي وی د خطاب خر به ایمان راوړي خو د خطاب زوی ایمان نه راوړي دومره تی خلق نا امیده شوی دی دومره تی خلق نا امیده دی عمر رضی الله تعالی عنہ د داسې زړه واله دی چې خلق نظریه پیش کړي چې د خطاب خر به ایمان راوړي خو د خطاب زوی ایمان نه راوړي هغه عمر دی روان دی په یو بد اراده باندې الله تعالی هغه د هغه یو انتخاب کړو په یو بد اراده روان دی خو چې کله خور کره لاړلو او د قرآن کریم په اراده باندې او دس او غسل وکړو د قرآن کریم د ادب په اراده او د قرآن کریم د راغستلو په اراده غسل وکړو او آیاتونه ولوستل طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بس دا اریدلو وی باتوں میں کچھ ایسا ہی راغب کر دیا کہ اپنی دنیا دے گیا اور میری دنیا لے گیا بس بیا عمر بدلو د عمر پسینہ کی انقلاب راغی د قرآن کریم په ذریعہ الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام چې کله فکر د نبوت نمخ کې د کتاب د پروګرام د انقلاب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره احساسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره احساسو ووجدک ضالا فهدى الله تعالی وی اوموندی منګ تعالی را حیران او پریشان په اصلاح د مخلوق کې په اصلاح د شا کې مخلوق کې چې تا ویل چې دی خلکو کې با انقلاب څنګه راولما الله تعالی د لا پروګرام د انقلاب درک هغه رب العالمین د تربیت کتاب او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرام د پروګرام د انقلاب هغه ورکو چې دا غینا د عمر غنت خلق چې دا غینا بالکل خلق نا امید شیو بالکل څه شیو نا امید شیو اغا داسی وګرځیدل چې او من کان میتن فاحییناه او من کان میتن فاحییناه جو خود نہ راہ پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اغا پخپل ژوندینا بیا نور خلقم سکول ژوندی کول پیغمبر انقلاب الله تعالی یو اراده کړی وا الله تعالی یو پروګرام د پاره او د انقلاب د پاره چې کله الله تعالی زمکه تو قتل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان الله نظر الى سکان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب ان الله نظر الى سکان العالم الله تعالی دی دنیا والو تو قتل نو پدای کی دسترګي د خوګېدو ځای نو فمقتهم عربهم وعجمهم دسترګي خوګېدو ځای پکې نو د الله د رضا ځای پکې نو الله تعالی دک د رضا ځای د مقت ځای پر رضا باندې بدلول غختل هغه غي کی انقلاب اراده وکړه الله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتخاب کو د نبی علیہ السلام انتخاب کو تو ګوراول په دې سوچ کا دې خبرې ته سوچ کا سالم دنیا دا صدا سالم دنیا دا په دې دنیا کې د قیصر غونتی پاور شتا د کسرا غونتی پاور شتا فوجیان شتا مالداران شتا
پدی دنیا کې نسبدار شتا، مالدار شتا، جاگیردار شتا، پیران شتا، ملنگان شتا، عالمان شیوخ التورات موجود کنه، عالمان موجود دی، راہبان موجود دی، نصارا و راہبان موجود دی. خو اللہ تعالی دا غی و نقشہ پیش کی لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، حتی تأتیہم البینہ. مشرکان او کافران کوم چې الله تعالی ناراض کړو هغه د کفر او د شرک د پریخودو په پوزیشن کې نو په هیڅ یو پروګرام نه د قیصر په پروګرام نه د کسرا په پاور باندې نه په فوجي طاقتونو نه په ساينسي طاقتونو. هغه وخت کې یونان یو لوی ساينسي پاورو، هغه وخت کې د کمیونزم فلسفي ایجاد کېدلی، په هغه وخت کې د مانیزم فلسفي ایجاد کېدلی، لوی لوی فلسفر موجود دي، لوی لوی دانشور په دنیا باندې موجود دي. خو هغه دا ټول په دنیا شته دی، خو په دې کې انتخاب کیږي نو د یتیم عبدالمطلب انتخاب کیږي. خلق نظریوم پیش کئی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، پیو لوی سڑی باندې، پیو جاگیردار، پیو منصبدار، پاغ باندې ولیدا پیغام نرازی. دا د دنیا د انقلاب پروگرام او دا انقلابی تاج، دا انقلابی تاج د قیصر په سر باندې ولی نشي کې خودلې. د خلکو خدغه انتخاب دی، صحیح ده کنه. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. د خلکو خدغه انتخاب دی، یا نسب ګوري یا مال او جاگیر ګوري. د الله تعالی طریقې انتخاب بدله ده، صحیح ده کنه. دا اللہ تعالی طریقے انتخاب بدل دا، اللہ تعالی انتخاب کی نو اللہ تعالی سنگ انتخاب کی. مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اللہ د داس صافی شفافی سینی انتخاب کئی چاگی کے دا غیر اللہ نا علاوہ بل اسم نو، لا شرقیہ ولا پاغی کی دا غیر اللہ نا علاوہ بل اسم نوم، او پاغی کی یو تڑپو، پاغی کی یو دردو، پاغی کی یو احساسو، داس احساسو یکاد زیتوها یزیئو ولو لم تمسسہو نار. قریب وا چې ځان له یو خپل پروګرام جوړ کړی د حرا په خلوت نشینای کې چې حرا کې ځان لناسته سوچ او فکر کوي د دې خلکو حالاتو ته ګوري. نو قریب وا چې ځان له یو خپل پروګرام څخه کړی جوړ کړی لو لم تمسسه نار، خود نار سره یو نور شنو نورن علی الله تعالی انتخاب کوي. الله تعالی زړه ته ګوري، پاک و صفاف زړه د خپل پروګرام د پاره منتخب کړي، د داسې پروګرام د پاره چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خاشعا متصدعا من خشیت الله. داسې پروګرام چې کپدی غرب باندې نازل شوی، په غرونو باندې نازل شوی، نو دا غرونه به دړې وړې کړې. خو ماشاء الله د محمد رسول الله زړه ته ګوره، هغه زړه دا پروګرام را اخلي او دا پروګرام برداشت کوي او الله تعالی ورته بطور احسان وایي، بطور
احسان وی لو شئنا لباسنا فی کل قریت نذیرا که زما اراده وی نو باب کلی پا کلی خار پا خار باندې ملک پا ملک باندې یو نبی منتخب کڑوے او اغتا امید ہدایت تاج پا سر کڑوے خو زما دا اراده و نشوا لیکن لم نشا زما دا اراده ونشوا ماوی چې تاج ختم نبوت ما ویل چې دا سردار د انقلاب د سالمی دنیا د انقلاب پروگرام اگر ستا په سر باندې دم او تا هادی عالم او انقلاب کراوستون کې په عالم کې تا ګرځوم لتخرج الناس لتخرج العرب نه لتخرج الناس دا د انقلاب دا تاج داستا په سر باندې एकदम اسه تو وایا چې کم سړی د دې لپاره منتخب کیږي په سالمه دنیا کې نو هغه کومه هستی وي هغه کومه هستی وي او بیا چې هغه کم پروګرام ورکول کیږي د سالمي دنیا د بدلون لپاره د سالمي دنیا د بدلون لپاره هغه به کم پروګرامي سالم دنیا د هغه پروګرام مقابله کولای نشي قل لا اجتماعت الانس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کدا ټول دنیا انسانان پیریان دانشوران فلاسفه انګریزیان عربیان عجمیان سکولیان ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ دا ټول سیاستدانان راجمشي وای موږ د دې پروګرام مقابله کې دنیا له یو پروګرام جوړو د امن د اصلاح او د حیا چې دنیا له امن ورکی دنیا له حیا ورکی دنیا له اصلاح ورکی دنیا کې رورولي راشي دنیا کې امن راشي دوزخیان جنتیان شي دشمنان پی رونه شي هغه داسې یو پروګرام جوړول غواړي نو لا یاتونا بمثله قرآن ختم کړی دا لا یاتونا دا ټول پروګرام خلا پرېږده ټول پروګرام خلا پرېږده د دې د یو حکم مقابله کې که حکمي نو نشي جوړولی فلیاتو بحدیث مثله فلیاتو بحدیث مثله ان کانوا صادقین ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالی فرمائل فلیاتو بحدیث مثله نو را دیوڑی یو بیان پشاند دی قرآن کوی دی صادقان کدی رشتینی وی چې دا قرآن کریم دا الله د طرف نه دی او دا پیغمبر د خپل طرف نه جوړی نو دام یو انسان دیم انسانان نو زیو پروګرام د دیم سکی تیار کی د یو د قرآن کریم د یو قانون پرس کا قانون قصاص ته قانون څه دی قصاص ته د قانون قصاص مقابله کې ناران شي او قانون دی یو جوړ کی چې را قتل وا په قصاص نه ختميږي ناجائز قتلونه او وینې تو یول په قصاص نه ختميږي دا په 25 سال قید با مشقت باندې ختميږي ناران نشي او دا قتل به ختم کیږي په دنیا کې د امن راولي ځا په دنیا کې د فلیاتو بحدیث مثله لا یاتون بمثله ته شو نه چې اوسړی وي چې زه به شو وکم او دا به چې موږ د قرآن کریم مقابله کې نظام جوړ کو کاغه ډیموکراسي ده کاغه تیوکراسي ده کاغه لیبرلیزم نه کاغه کمیونیزم نه کاغه سوشلیزم نه کاغه چې کمدنو مانیزم نه که ماسونیزم نه که دنیا کې کم ازمونه دي او د قرآن کریم مقابله کې پیش شي نو مثال به داسې لکه اوخ له پرتوک جوړول خختک به همیشه شلیدلې پاتې کیږي قرآن کریم مقابله له چې کم راغلی دي نو هغه به شرم واپس شي انتهایی شرمناک انتهایی ذلیله هغه چې کمدنو څه شوي دي اوس اردو والا اس کو منہ کی کھانی پڑی هغه چې کمدنو انتهایی ذلیله شوي دي د قادیانی چې کم امامو مسلمه کذاب د قادیانی چې کم مشهور قادیانی چې د چا په قدم باندې
تله دی مسیلمه کذاب د قرآن کریم د ځینو سورتونو مقابله وکړه نو سورت فیل مقابله وکړه وی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب طویل وخرطوم له ذنب قصیر وخرطوم طویل خپل امتی وته خدای غرق په شرمونه دی وشو خدای دې غرق مونږ په شرمونو شرمای دا ادراک او ما ادراک کم ځای ویل کیږي الحاقه ملحقه وما ادراک مل حق القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دا ما أدراك كم ځای ویل کیږي د عربی په لحاظ سره هغه خپل امتی وته وي خدای دې غرق دا خو هغه ځای کې ویل کېږي چې عقل د هغې ادراک د سره کولی او تا د اتي باره کې وي چې ما ادراک ملفیل نو دا خو چې چا سترګي نه هغه ته هم پته لګي چې اتي څه شی دی ته د قرآن مقابله کوې او بل دا خو ته شربي نه ده وی گر مصور صورتی آ جانے جانان میں کشد گر مصور صورتی آ جانے جانان میں کشد در حیرتم کہ نازش چشان میں کشد دا خود شاربی ندا کت شاربی او سڑے جوڑ کی نو کتش زما د جانان تصویری او سوک جوڑ کی نو ناز او نخربے دا کم زین روڑی نو دا قرآن کریم چی کم مٹاس تے دا قرآن کریم چی کم قوت تے دا قوت پا دا کم زین روڑی دا قرآن کریم دشمن دا قرآن کریم یو انقلابی خبر اوکڑا وی واللہ ان علیہ لطلاوہ واللہ ان له لحلاوہ ان اسفلہ لمغزق وان اعلاہ لمسمر وانہ لیالو ولا یولا علیہ دا قرآن کریم دشمن دا قرآن بارہ کی خبر کئی وی دی کی یو مٹھاس تے دی کی یو چلن دے او خوگوال دے قسم دے وی کدا پا بل سکی دا قرآن دشمن وی او دا وی چی دا دی ویخ مضبوط تے او دا دی جڑی دا دی ویخ مضبوط تے او دا دی سانگی میں وداری دی دا دی سانگی میں وداری دی وَإِنَّهُ لَيَالُ وَلَا يُولَا عَلَيْهِ دے پا بلکی انقلاب راولی دکی سوک بدلون راوستلے قرآن کریم نبی علیہ السلام لا اللہ تعالی یو اصلاحی پروگرام ورکو سنگ چی اللہ تعالی دے لیس کمثلہ شیئن دک شانتی پیغمبر دے لیس مثلہ نبی او دک شانتی کلام نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ اللہ تعالی دے لیس کمثلہ شیئن دا اللہ تعالی دا ذات غنتی ذات نشتا دا اللہ تعالی دا صفت غنتی صفت نشتا او نبی ہم دک شانتی دے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مثله معنی پا که دا سمشتا کنا چه فاتو بصورت من مثله را دیوڑیو صورت خود دی غنت نبی نا دا سی غنت نبی دی پیدا کی او بیار دا سی غنت نبی نا دا سی غنت کتاب سکی راوڑی نو دو چلنج شو دو چلنجا یو دی زمان نبی غنت نبی پیدا کی ما چی کم دا عبد انتخاب کرده دا سی عبد دی پیدا کی او بیاری دا دق شانتی آبا نا داسی غنتی قرآنم سکی راوڑی فاتو بصورت من مثلی نو قرآن لا جواب نہ جبتا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر نہ جبتا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد نبی علیہ السلام مثل نو دا قرآن کریم مثل نو دا اللہ تعالی مثل نو نبی علیہ السلام اللہ تعالی دا بدلون دا پارا منتخب کو قرآن کریم والا پروگرام ورکو امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرمائی لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها
کومه نسخه چې د انقلاب دپاره په اوله صدۍ کې استعمال شوې ده نن د 14مې صدۍ مسلمان که دا نسخه نی راغستی والله که په خپله زندګۍ کې انقلاب راولي والله که په دنیا کې انقلاب راولي دا نسخه د انقلاب دی راوالی اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخه کیمیا ساتھ لایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انسان پیدا د سنای او رسیدل کم ځای ته غواړي رسیدل انقلاب کم راولي فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا خلقناهم مما يعملون قرآن عجیب انداز دے وی ایتمع کل امرئ منهم ان يدخل جنتا د دې لکه د هر کس تمه ده نه چې زه به جنت ته ځم دا جنت د خرګلو ځای دی کلا انا خلقناهم مما یعمل الله وایي نه هر سړی د جنت د تلو جوګه نه دی ځکه چې انسان د ځان ته وګوري چې دی د څه شي نه سره پیدا دی او رسیدل کم ځای ته غواړي نو دا دې چې د سنه پیدا دی او کم ځای ته رسیدل غواړي نو دا نطفه بالذات چې ده نو هغه ځای ته د تلو جوګه نه ده دا دې په ځان کې قرآني انقلاب راولي خپله عقیده دې په قرآن او تطهیر دی راولي ځان دې پاک کی نو بیا ته به چې کم دی نو د جنت د تلو څه شي جوګه شي چې دې ځان کې دا قرآن کریم راولي دا قرآن کریم درس انقلاب دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کمونو پیغمبري انقلابو دا هغه په انقلاب سره دشمنۍ په دوستۍ سره شوي بدل شوي دا هغه په انقلاب سره هغه دوزخیان جنتیان جوړ شو څنګه فمقتهم عربهم وعجمهم چې هغه کې د رضا ځای نو نو څنګه وګرځېدل رضی الله عنهم ورزوان دا په کومه نسخه باندې په قرآن کریم باندې د قرآن کریم نسخه استعمالول اگر دنیا هم فائدہ ده او د آخرت هم فائدہ ده نن لویه کمزوری د مسلمان هغه دا ده چې مسلمان قرآن کریم پرېښودلی دی مسلمان سره د هر څه دپاره وخت شته خو د قرآن کریم دپاره وخت نشته دی د لویو تعلیمونو دپاره مسلمان سره وخت شته خو د الله د کتاب سره وخت نشته او هر یو رسم هر یو رواج هغه په ځان لاګو کولی شي خو قرآن کریم په ځان نشي لاګو کولی دا د مسلمان کمزوری ده هر یو رسم هر قانون هغې رایج کولو ته په ځان تیار دی چې څو پورې دا ګوټ نه دی تیر کړی او دا قرآن کریم انقلاب په ځان کې نه دی راوستی نو کلا و حاشا چې مسلمان د عزت بام ته وخیږي د عزت بام ته د خطو نسخه هغه د الله تعالی کتاب دی الله تعالی دې موږ له صحیح چلیدو توفیق راکړي واخر دعوانا